بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبق کې هغه صورتونه بیانې چې کله په حروف علت باندې مختلف حرکتونه راغلي وي او دا نه مکه باندې کسره راغلي مکه باندې سره راغلي کسره راغلي. لکه دې یو مثال دی میو ځان کې ګوره په حرف علت باندې څه شی دی او یو د غلط حرف علت باندې سره سکون دی او په مکه باندې کسره ده. دا شان دي چې په حرف علت باندې فتح راغلي غیر لپاره مثال داعوه او چې د حرف علت باندې ضم راغلي غیر لپاره مثال رزيو او چې حرف علت باندې کسره راغلي نو دا غیر لپاره قانون دی دا مثال ترمیر دا هغه څلور صورتونه دي چې کله د حرف علت باندې مختلف حرکتونه او د حرف علت نه مخکې ضم کسره راشي. نه لاولنې صورت چې کله یا راغلي چې بیا خو په خپل اړه لګي میثار به یې کوم خبره تر نه میثار او چې کله واو راشي او ساکن وي ماقبل به مکسور وي نو بدی کې با میزان ولا قاعده چلیږي. کومه قاعده؟ میزان میعاد ولا قاعده دا هر هغه واو چې ساکن وي مظهر وي د باب افتعال د فاعل کلمې مقابله کې نه وي غیر مدغم وي نو دا واو با په کسرې سره بدلول واجب دي. بیا سره بدلول واجب دي. دی واو ته د حرکت ورکول سبب نه موجوده. واو ته د حرکت ورکول سبب نه موجوده. دا ور ایو زدتون نو په ایو زدتون کې به قانون چلیږي. ایو زدتون ورا واو راغله ساکن نه مظهر نه له په کې مظهر نه په دې دا حرکت ورکول سبب موجود دي چې دوه متجانسین راغلي دي نو اولي متجانس حرکت په ماقبل ته نقل کولېږي بلکې په قانون نه چلیږي. پوه قانون څنګه شو هر هغه چې ساکن وي مظهر وي او مدغم نه وي او د باب افتعال د فاعل می مقابله کې نه وي نو دا واو په کسری سره بدل په دا واو په سره بدلول واجب دي ځکه چې او چې دې ته د حرکت ورکول سبب نه موجود. بیا د دې وجه کوي چې دا ولي نو ځکه چې دا واو ساکن دی یو حرف علت په خپل باندې جننده لغوي کمزور شي دی ایو به ساکن نه غل له هم کمزور دی نما قبل کسری د وجنا دا واو چې دا په سره بدل شو نو دې ته بس ویل کیږي. پوه وجه ذکر لا حاجی داعوه نو چې کله دویم نمبر چې کله واو باندې فتح راشي او ما قبل د دې سوي مکسور وي ما قبل د دې سوي مکسور وي نو دا با هم په سره بدلېږي او دا قانون کوم دی دعیه والا قانون سوال قانون دعیه والا چې اصل کو دعیه سو بعد کې کله چې واو د لام کلمې مقابله کې راشي یعنی واو په طرف کې راشي واو په ځای راشي په طرف کې مراد طرف بیا عام دی کتر بیا حقیقي او کتر په حقیقي مطلب دا دی چې بالکل د کلام په اخر کې د لام کلمې په مقابله کې سره وي او طرف حکم مطلب دا دی چې د لام کلمې په مقابله کې راغلي وي ورسره د هغه د څه حرف راغلي چې په کلمو کې حروف اصلي نه وي تای مدور تر راغلي دا کو د لام کلمې مقابله کې راغلي وو ما قبل د مکسور دی دا واو به سره بدلو. پوه شو ولې زګار فعلت ته کمزور دی عربانه به حرکت ته هغه خفيف حرکت ده نو دومره سختي پکې نشته ده نو هغه بل حرکت په حرف نه سره بدل کړو دا یې ته جوړ. پوه شو دریم نمبر دا قانون او دا قانون دا دلیل لپاره تاسو به کله چې المستغا کې 10 نمبر قاعده ده يدعو يرمي ولا او د يدعو يرمي قانون درې سي دي چې هغه پرونه یو استچلن کړه وو په کلام کلمه مقابله کې راشي وو یا د لام کلمه مقابله کې راشي ما قبل دلیل مضمون وو یا وساکن کو ندل کې په دې ترمیم کې د يدعو يرمي فهم څه چلیږي او په ترزیو کې د يدعو يرمي هغه درې مې څه چلیږي څنګه درې مې صداله چې کله یا واقع شي د کسری او د یا په منځ کې یا واو واقع شي د ضمه او د واو په منځ کې لکه تدعون دغه واو واقع شي د ضمه او د واو په منځ کې
یا واقع شي د کسره او د یا په منځ کې ویږي نو دا یا بس کو ساکن کو یا بس کو چې دا یا ساکن او یا ساکن کې نو دا بس شي سبا شي ترمین او دا بس شي تدعون بس چل بس ساکن نه له لونه لګي ما ته له وګورو سبا شي ترمین او دا بس شي تدعون صحیح شو نه ها خیر دریم نمبر یې صدانا چې کله واو واقع شي یا خبر کوم دا چې یا واقع شي د کسری او د واو په منځ کې یا دا مثال درځي یو ځان ته بده کې اته او بیا د دې مطابق څه مثال جوړوي کله چې یا واقع شي د کسری او د واو په منځ کې د کسری او د واو یا واو واقع شي د کسری او د یا په منځ کې د کسری او د واو په منځ کې نو د واو او یا حرکت په ماقبل نه نقل نو په دې صورت کې وګوره د واو حرکت په ماقبل نه د یا حرکت ماقبل نه نقل کې نو دې څه شي دې به شي کنه ها وسو په دې کې کوم قانون چلیږي یوزر ولا قانون جی یو مقدره چې واو یې یو پای کې اولنه متعارف دی اولنه ساکن دی متعارف دی باندې ساکن دي نو دلته ګوره یا واقع شولا او مکه ته زمنه یوزر ولا قانون یوزر قانون نه بدا په سره بدل شي بواسره د څه بشي رجوع بشي څه بشي او دا واو د ځای ساکن ته نو ور دیږي څه شي رجوع پوښتنه ولې پوښتنه لګانو رضیا رجوع پدې پوښتنه یا لګا يرميون یا واقع ولا د کسری او د په منځ کې د یا حرکت ماقبل توقع سم شي د سې نه مې کېده نو نه شو مې او اوس د آیات نه ماقبل څه مطابق منګه په وسره بل رقم قانون دی جزا وشي يرمون او دا وابه د دغه څنګه دوی نو کولی کېدو شي اوس باسي صرفيان او لکه په دې کتاب نوم لیکلي دي چې دې څه وګورم کنه چې کله یا واقع شي او یا باندې زمر غلي ماقبل باندې کسر غلي نو د یا حرکت په ماقبل د ورکو د یا حرکت په ماقبل د ورکو څنګه ورکو چې لکه یا خفيفه ده او زمر په ثقيله ده نشي برداشت کوله نو دا حرکت په ماقبل د ورکو حرکت نه اوس په یو د یا د لکه څنګه دوی نو ورته په دې کې د یا ورته چې په دې کې ته یا ورته نو د لکه څنګه خودي ولا حديه ولا غير حديه ګوره دا خو یا مدنه ده کنه یا مدته څه ته وایي چې هر کله چې یا په خپل ساکنه وي او خط ورفتا غوډي هر تلاندي زیر ویلای ته مدته وایي او دغه خو یا را او خط ورته غوډي باندې پیش راغله ده نو دا یا مدته ده نو دا څنګه ده بدل ما خو دا چې نه راځي بدلو دا په یوه باندې ها نو لاول به څه چلو کو دا یا موږ به څه سره بدل کو باوا سره دا یم په سره بدل کړه په دې کې واښوي نو وس و امت شو کنه وس په ساکنه نه لاله او نه به بدل جوړ ورته جوړ او چې تعالی اول بدل کړه نه کنه او ته چې ارته په ځکه ځګره نو چې نه دا ورته نو لکه وجه په ما ته خیر دی وجه ځکه ځګره نه دی ولکه ماده او له ځګره ماده نه او له ځګره ماده ځکه ماده کوی دی دا چې واوی ماقبل ته زمرا غلي او یاوی ماقبل ته کسره غلي او الف ماقبل ته فتحه غلي کنه راغلي نو ایته بیا ماده نه ولګي پوه شو تاسو بل وسوه ما یو درې پاتې شو کنه او ختم شي ها وګوره وسه یو تاسو اوس مې یادوي نو وګورم ها الأربعة إذا كان ما قبلها مكسورا سلوم صورتنا هذه كلا بحرف علت ما قبل كسر راشي كلا حرف علت ما قبل سر راشي او بحرف علت باندې یو سکون او درې حرکتونه راشي لکه میوزان په دې کې څه چلته حرف علت ساکن نه ما قبل ته وزګه لکه د دې کې میوزان د وا مثال ذکر کړه د مثال نه ذکر کړه کيارا له بیا وای کې سکیږي نو ځکه چې بیا خبره برابر ده
وایي لکه میثارون کې یا امراغل کا ما قبل د کسرم راغل په دې وسشته نه داعیتون کې واو متحرک ته او ما قبل د کسره کوس یا را داعیتون نه راضیتون نه نو صحیح راضی ایو بیا څه دا نشته ایو بیا لکه خفیف ته هغه په کوم ځای کې چې قانون چلیږي په کوم ځای کې چې بدلیږي را بدلیږي تعلیل بګيږي دا هغه صورتونه ذکر کوي دا تاسو دې ته تراده شي چې کله دا و مثال ذکر کوي کله دا یا مثال ذکر کوي اور فعلت مو خبره ده فعلت کوي چې په کوم ځای کې برابرۍ کنه نو ساتره پرونم کې دا نو پر سم نه تر بیا کې مشکل ہے اول مې ته فکر نه وکړه ها نو بیا ما خو نه پټ کړستانه ها او چې زبر سره کتاب نو ته بیا خو دې دلته کومه حالت سره کتاب نو ها اداعیه ارزیو چې یا باندې ضمی او مقبل کسری او ترمینه نو ګوره کرزیو مقدغراله واو راله مقبل دې ضمه او بیا په خبر نشته او ترمیین ففي الاولى تجعل يا لما مر وبميو ځان کې بدا واو په یا سره بدلیږي او چې مکه ذکر شوی دی واو چې دا حرف علت او حرف علت له سره ضعیف او ما قبل حرکت دا تقاضا کوي د خبرې چې زمانه ما قبل د کسره شي ما بعد کسره شي ورکوله یاد شي وفي الثانيه او بداعي وتن کې با د کوم قانون د وجه نه بدا واو په سره بدلیږي دا او وجه الاستدعاء ما قبلها د وجه دا ما قبل دا تقاضا د وجه نه غوښتلو د وجه نه ولین عریقه الفتحه او بلته فتحه دنو دای په طبیعت کې هم صدا نرمی ده پکې فصوار داعیه نو دا څه شي ولا يعلم مثل ديولون صحیح لیکل ده لکانو دولون صحیح ده سور په نسبت دولون صحیح ده غلط ده ها ځکه چې له مثال ذکر کوي د دې چې په و باندې فتح او په مقابل باندې سره غلي او په دولون کې څه چره ما قبل زمزم دا مثال نه دی نو څه پکار دی دیولون څه پکار دی نو په دیولون کې باقاعده نه چلیږي اگر چلے لګي واو مفتوح ہے ما قبل کسر راغلی دا واو مفتوح ہے ما قبل سره راغلا نو بداعیتون کې د قانون چلول لري داعیتون نه داعیتون نو کړه دیولون دیولون نو کنه نو روړې مخکې مې ته خبره راکړې نو چې دا تعلیل به حل کېږي چې کله فعل وي او که فعل نه وي اسم وي نو دغه اسم به چې په وزن د فعل وي او دی ونه کو نه فعل نه په وزن د فعل له هلکه پوهیږي لأن الاسماء التي ليست بمشتقه من الفعل ذکر هغه اسماء چې هغه نه مشتق د فعل نه د فعل نه مشتق نه لکه اسم فاعل اسم مفعول انوي لا يعل باقي وتعليل نه کولای ګوره د خفتها دوجه د خفت دي هلکه پوه شو به دي باندې الا اذا كان على وزن الفعل مگر کتر دی او اسم دې چې په وزن د فعل باندې نو بیا وبکه فعین يجوز الاعلال فيه نو په دغه وخت کې اعلال جائز دی او هو ليس على وزن الفعل او دا په وزن الفعل باندې نه په بنا شوي وفي الثالثه تسكن او په دریم صورت کې بس کېږي دا لکه دا رزيو ته وګورئ رزيو دا وای دا یا بس شي ثم تحذف للخفه د خفت توجنا ثم تحذف بیا باغه یې سګي نو یې زمي ضروري چل کې نو څه دم طرف ته شي له اجتماع ساکنین په اجتماع ساکنین دوجنا نو وای چې ته دا لري کې کنه رزيو ته جوړ کې رزيو نو بیا رزيو پر راځي صبر راځي نو رزو موږ له پکار دی موږ له څه پکار دی دیو چې یا وساګینه کې رزيو بګه رزيو وشي کنه او بیا به وګورځي دلته کای ساګینه دوجنا څه به جوړ شي موږ څه پکار دی رزو پکار دی نو رزو په دې طریقه نو جوړیږي دا کوم چې دی وایي څنګه به جوړیږي چې لاول به یا حرکت مقبل زواد لور کې یا حرکت به څلور کې نو سبا شي نه ویلېږي بیا به یا د یو سره قانون د وجه نه په سره بدل کې جو سبا شي او اوس واو چې نه دا کټ کړي التقا څنګه نه وځي صحیح شو کنه نو رزو دې کرزو دې بیا به دې قانون ګوري چې ورس دا واو په سره بدل کوم وزاره مو جوړه نه مو بدل لګي وای فصغار الرزو والرابعه مثلها في الاعلال او سلورم وې د دریم په شان دي په اعلال کې لکه مطلب پای کوم حذف اسکان پکې شوی دی لګي په دې کو خبر نشته
ترمیجینا یا ساکن شعر او بیا حذف کړه د ترمیج ته جوړ شي او قبل مکه کې دا خبره کې نو دا نه مونږ ولې دا چې بیا رضی او رضی سره دي رضی او رضی کته چې را وو ساکن دی او ما قبل ذکر ستو دا یو بیا سره رضی براشي او رضو بالحیات الدنیا قران کې راغلی قران غلط دی نعوذ بالله پوه شو دې باندې لکه پوهیږي پوه شو ته بس ته کله بل وڅو امجو زبسته